ګوره دې آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالی د زنانو دپاره یو څو رشتې ذکر کړي ښځه به د دې رشتو نه پرده نه کوي، د دې نه ماسوا د ټولو رشتو نه څه شی دی؟ پرده ده. په هغې کې اول رشته چې دا ښځه چې به دې پرده نه کوي هغه د دې خاوند دی. ښځه د خاوند نه پرده نشي کولی ځکه د ښځې د خاوند په منځ کې څه پرده شته دی نه، بلکې دا چې ما درته وي وسو چې دا ځان تیاروي او ځان سنبالوي، نو چا ته به ځان سنبالوي؟ خاوند ته. که د یوې ښځې خاوند نشته په کور کې او بار ملک مسافر دی، دې له په کور کې ځان تیارول جایز نه دي. یوې ښځې خاوند په کور کې نشته دی او په شریک کور کې پاتې کېږي، نو دې ښځې له په دغه کور کې ځان سنبالول جایز نه دي، ځکه ځان سنبالول چې دي نو دا چا ته دي؟ خاوند ته دي. دویم رشته الله تبارک وتعالی فرمایي او آبائهن، ښځه پرده د چا نه کوي؟ د پلار نه کوي، ځکه د لور او د پلار په مابین کې ډېره مقدسه رشته ده. او آباء بعولتهن، د سخر نه پرده نشته د انګور لره. خو دلته یو مسله درته بله کوم، د سخر نه انګور لره پرده نشته دی، ځکه دا په مثل د لور ده. د سخر او د لور په مابین کې پرده نشته دی، خو صرف پرده ګورې نشته دی. نور د سخر او د انګور په مابین کې ازادي ګورې نشته. سخر کو زیات نه زیات انګور له لاس ورړي دومره ورړی شي چې د هغې په سر باندې لوپټه غټه پرته وي، دی ورله په سر صرف لاس کېږي. دا مسله ګورې لږه ترخه غونته به لګي، خو شرعي مسله ده کومه. د انګور او د سخر په مابین کې ازادي نشته. نه انګور د سخر په بدن لاس کې ښودی شي او نه سخر د انګور په بدن باندې لاس کې ښودی شي. صرف سخر دومره کرلی کولی شي چې د هغې په سر لوپټه پرته وي، دی په لاس ورته په سر کېږي. دا شرعي مسله ده، دا یاد وساتئ. ګورئ په بعضې کورونو کې خو انګین دي سخرونو له چاپیانې کوي، په شریعت کې دا جایز نه دي، شرعي مسله ده. سخر لره چاپي کول انګور لره جایز نه دي، سخته ګناه ده. خپله ښځه یي که نه هغه دې ورله چاپي کوي، هغه نه کوي، هغه چاپي په انګیندو باندې کوي، ځان له کټه ختلي، هغې له ځان له دوه درې پکاري چې هغې له چاپي کوي. کو د هر څه نه پرېوتې د خپل خاوند خدمت به نه کوي، خواښې به د خپل خاوند خدمت کوي، د دنیا یو کار دی نه کوي، صرف دې خاوند خپو ته یې کښېني، د ده خدمت دې کوي. نو سخر لره چافي په انګور باندې نشته، سخته ګناه ده. نه به انګور د سخر په بدن لاس دي او نه به سخر د انګور بدن، نه به انګور د سخر په بدن لاس دي. دومره کار لکه اجازت دی چې په سر یې لوپټه پرته او لاس ورته کېږي. دا مسله ځکه کوم چې ما ته ډېر زیات کال راځي، ټلیفون راځي، داسې حادثې مخې له راځي، ځکه درته وایم. بل الله تبارک وتعالی فرمایي او ابنائهن، د خپل زوی نه پرده نشته، د خپل زوی نه پرده نشته دی. او ابناء بعولتهن، دارنګې د بنځي نه پرده نشته، ځکه بنځي باندې خپله مایرانه مور همیشه دپاره حرامه ده، دا سره نکاح نشي کولی، د هغه نه پرده نشته دی. خو د بنځي سره ازادي هم نشته. که چېرته یوه ښځه ځوانه ده او بنځي دي، پوه شو، نو دا به د بنځو سره ازادي نه ساتي. دومره کرلې خبره ده چې مخ دې ترې نه پټوي، نور هېڅ قسمه ازادي اجازت نشته دی. دارنګې او اخوانهن، د ورور نه پرده نشته دی. او بني اخوانهن، د وراره نه پرده، د ښځې د خپل وراره نه یاد وګورئ، د ښځې د خپل وراره نه پرده نشته دی. باقي چې کوم د خاوند وراره دی، د خاوند وراره دی، د هغه نه پرده فرض ده. د ښځې د خپل وراره نه پرده نشته دی. هم داسې وراره چې اعتمادي وراره وي، شرارتي ورانکارې وي. ما درته وویل صرف د پردې خبره ده، ګوره د ازادۍ خبره نشته. ازادي په هېڅ حالت کې جایز نه ده. ازادي صرف د خاوند او د ښځې په منځ کې جایز ده. د دې نه ماسوا د هېڅ یو رشته دار سره د ښځې ازادي جایز نشته دی. زه صرف د پردې خبره کوم چې مخ به دې نه پټوي، مخ به دې، نو د ښځې د خپل وراره نه مخ پټول صرف نشته، نور ازادي جایز نه ده. دارنګې او بني اخواتهن، د خورۍ نه د ښځې د خپل خورۍ نه پرده نشته دی. په شریعت کې د خپل خورۍ نه د ښځې پرده نشته دی، صرف د خورۍ نه به مخ نه پټوي، نور ازادي اجازت معنی دا ده چې د ښځې خپل خورۍ دی نو دا ته مخ پټول ور جایز دي، دا چې خپل خورۍ ته دا مخ ښکاره کړي، دومره کرلی اجازت دی. او ما ملکت ایمانهن، وینځي وینځي دي، غلامان نه وینځي، په کور کې خدمتونه کوي، صرف د هغوی نه هم څه نشته دی، پرده نشته دی. یا مسلمانې ښځې دي، د هغوی نه پرده نشته دی. دا د فقه مسله ده، غیر مسلمې ښځې دي، انګریزانې ښځې دي، نو مسلمانه ښځه به د دوی نه مخ صرف نه پټوي، مخ دې نه پټوي، نور بدن ورته نشي ښکاره کولی. ګورئ غیر مسلمې ښځې ته مسلمانه ښځه نور بدن نشي ښکاره کولی، صرف مخ ورته ښکاره کولی شي. دارنګې او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال، داسې سړي دي لیوني دي، بالکل ذهنا خراب دي، په هېڅ نه پوهېږي، نو ښځه کو د هغه نه پرده نه کوي، نو ضرورت نشته دی. او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، یا داسې ماشومان چې هغه د ښځو په عورتونو باندې نه پوهېږي، د ښځو په خبرو باندې نه پوهېږي، د داسې ماشومانو نه ښځو له پرده
نشته دی. داسې ماشوم کم نو فقهاو د هغې 10 کاله عمر لیکلی دی، خو دا د هغې د زمانې 10 کاله ښه، ځکه چې د فقهاو په زمانه کې به د 10 کالو ماشوم هغه په هېڅ نه پوهېدو. نن زمانه کې خو چې د 6 کالو هغه په ډېرو خبرو پوهېږي. نو فقهاو د خپلو زمانې د ماشومانو حالت لیکلی دی چې 10 کاله عمر یي نو د دې ماشوم نه پرده نشته، خو د 10 کالو نه زیات شو نو ښځه به ترې مخ پټوي. زمونږ د نن زمانې ماشومان تا ته پته ده چې دا ماشوم چالاک دی، ورانکاری دی، کور ته بیا مه پرېږده، بیا ښځو له هم پکار دي چې دنه څه وکړي، فرده وکړي. نو داسې ماشومان چې د ښځو په خبرو باندې نه پوهېږي نو ښځو لره اجازت دی چې د هغه نه څه ونه کړي، پرده ونه کړي. اوس زه یو اخر کې یو خبره کوم، آیا دا کمې رشتې چې ما ذکر کړي په دې کې د لیور ذکر شته؟ نه، د لیور ذکر پکې نشته. ښځه به د لیور نه څه کوي، پرده کوي. ښځه به د لیور نه څه کوي، پرده کوي. په دې کې د تره زوی شته، په دې کې د ماما زوی شته؟ دا پکې نشته. ښځه به د ماما د زوی نه پرده کوي، د تره د زوی نه به پرده کوي، د لیور نه به پرده کوي، د لیور زوی نه به پرده کوي. دا د شریعت حکم دی. حکم خو چېرته یو سړی په دې خفه کېږي وایي ته رانه خفه شه، خو زه خپل الله نه خفه کوم، زه خپل الله نه خفه کوم. مونږ نارینه وله پکار دي، مونږ نارینه وله پکار دي چې په دې تګ راتګ کې لږ احتیاط وکړو. اکثر زمونږ شریکې کورونه دي که نه، نو ښځې خو هر ټایم په بورکو کې په کورونو کې غلي نه شي کېناستې، خو دې سړو له پکار دي چې دی کور ته ځي نو ډېر تګ راتګ کور ته نه کوي، او چې کور ته لاړ نو سیده خپلې کمرې ته دې ځي. بار د ورندارانو سره دي دا نغري په غاړه او په کټ کې او ګپ شپ یې دا دې نه لګوي. کور ته لاړ د شریکې کور دې سیده ځه خپلې کمرې ته ځه، هلته ستا ښځه را ستا بچي دي ستا سره ناست دي چې د کور نه راووتې سیده بار ته راځه. دا ځکه هم دا زموږ د پښتو معاشره کې شته دی که نه، دا جایز نه دی. ګورې دارنګې د تره زوی درله راغی، د ماما زوی درله راغی، ټیک شو، د ښځې د تره زوی راغی، د هغې د ماما زوی راغی، یا ستا د تره زوی او ستا د ماما زوی راغی، په دیره کې ورسره کښېنه، ښه خدمت یې وکړه، ښه مېلمستیا یې وکړه، خو کور ته یې مه پرېږده، کور ته یې مه پرېږده. او په کار دی چې مونږ چاله لاړ شو، د تره کور ته لاړ شو، د ماما کور ته لاړ شو، او که دننه یې پرېنښود نو خفه کېږه مه ګورې، زر ځان خفه کړې زه کور ته پرېنښودم. ته چاله تللی وي؟ ته ښځو ته تللی وي که نارینه وله تللی وي؟ نارینه وله تللی، نارینه خو ورسره په دیره کې ناست دي، نو چې هغه باوجود د دې خفه کېږي چې ما دې کور ته نه بیایي، نو د سره به ونځي، پوه شو چې په ده کې چل دی. که ما له راځي خو زر سره په دیره کې ناست یم، که زما کور ته تله غواړي نو ته ما له نه راځې، ته زما ښځو له بیا وایه راځې، بیا کور ته مه بیایه. نو دارنګې تاسو ته م وایم چې چېرته لاړ شئ په دې مه خفه کېږئ، څنګه چې د خپل کور پرده کوئ داسې د بل د کور هم پرده وکړه، د بل د کور هم پرده وکړه. شریعت باندې عمل ګوره، ژوند تېرول مقصد نه دي، ژوند تېرول مقصد دي، خو مقصد پکې د الله رضا ده. دا ژوند مونږ له الله دې دپاره راکړه چې مونږ پکې الله رضا کړو، دا مونږ له دې له نه دی راکړه چې مونږ پکې خپل خواهش پوره کړو. نو کوم سړی چې په دین باندې پوه وي، په شریعت پوه وي، هغه چې تا له راشي ستا په دې بیټک کې به کښېني، کو د ماما زوی دی، کو د تره زوی دی، کو هر څوک دی. او یو خاوند دی د ښځې نه په دې خفه کېږي چې ته زما رور ته اواز نه کوي. اواز خو لر کې پرېږده، بعضې پکې لاسونه ورکوي. قطعا ښځې له دا اجازت نشته چې دا د ماما زوی له، د تره زوی له، لیور له، لیور زوی له لاس ورکړي. لاس کو دې لاس ورکړو، د خاوند ته دا لاس کټ کړو نو ورته اجازت دی. ولې نامحرم ته لاس ورکوي؟ دا خو نامحرم دی، لکه په بازار کې چې پردي سړي ته لاس ورکوي. یو خاوند دا برداشت کوي چې د ښځه په بازار کې چې پردو سړو سره لاس میلاوي، څوک برداشت کوي؟ دا په زور میلاوي بعضې ښځې، دا د ښځو کومه کلتیا ده که نه. مونږ ته کال راځي، کال د ورځې به ما ته تقریبا سلو باندې کال راځي ټلیفونونه کېږي، په هغې کې زیات تر فتنې چې هغه د دې رشته دارو نه جوړي، زیات تر رشتې، زیاتې فتنې د دغې رشته دارو نه جوړې شوي. نو بیا څوک وایي یاره اجازت دا غواړم چې دواړو وولم او که یو وولم، او دا نو ته لا ولې چېرته چې اوس ویشتل کوي؟ تا ته چا د ویشتو اجازت درکړه چې ته اوس وایې چې ښځه ولم او پلانکې ولم او پلانکې ولم؟ لا ولې چېرته وې؟ ولې دې په شریعت باندې عمل نه کوه؟ نو مونږ له پکار دی چې په شریعت باندې عمل وکړو. مونږ ته خپل عزت خوږ دی که خوږ نه دی، چې مونږ د بل د عزت هم څه وکړو، خیال وساتو. څنګه چې په دې باندې خفه کېږم چې زما کور ته د هر سړی عذاب نه راځي، او زما په کور کې د څوک ګپ شپې نه لګوي، دغه شانتې د بل کور ته هم نه ځه، هغه هم خفه کېږي، هغه هم یو غیرتي خاوند لري، یو غیرتي ورور لري، هغه هم خفه کېږي، نو ته هم مزه. الله تبارک وتعالی دې مونږ ته په شریعت کولو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.